السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یولسمہ سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا شلم آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. دما عزت مندو سبق نمخ کی یو دوی خبر یاد ستئی. طولنا اول خبر دادا چنن با سحر منز نباد تکبیرات با شروع کی گی. ہر منز پسی با دغا تکبیرون بویلشی و دا واجب دی پسړو باندې او په زناناو باندې. سړی به زور आवाज سره یایي او زنانا به پټ आवाज سره یایي. هغه تکبیر داسې ده چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. یو ځلې واجب ده او درې ځلې سنت دي. نو دا سړو باندې واجب ده او په زناناو باندې واجب ده. دا تقریبا 13 ذوالحج مازدیګر موز پورې بدا هر موز نه بعد دا ویل شي. دا یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې د لوی اختر چټیانی بکو. تقریبا 3-4-5 ورځې به چټیانی وي. په دې کې باز خال خلق فارغ نوی، څوک په سفرو کې وي، څوک رشتہ دارانو باندې ګرځي، چا کله ملمانه راځي. نو دې د وجې نه 4 یا 5 ورځې به مونږه د درس چھوټي وي ان شاء الله. او دریمه خبره خاص طور باندې ما کوله هغه دا ده چې دا هر درس کې قوم څومره ورځ ده چې د واتس اپ په ګروپونو کې څه مسله روانه ده. کله یو گروپ کی مسئلہ شي، کله بل گروپ کی مسئلہ شي. نو هغه لپاره مونږه واتس اپ چینل جوړ کړی دا. هغه چینل لینک ما په ټولو گروپونو کې شیئر کړی دا. دا به بیا شیئر کوم. ننم پرونم ما شیئر کړی دا، نن به بیا شیئر کوم. نو دا خامخا تاسو جوائن کړئ ان شاء الله چې دغه 10 نه مونږه محروم نه شو دي ترجمه نه. د کوم آیت متاسو په مخ کې تلاوت کړو پدې کې الله رب العزت فرمایي ويقولون لولا انزل عليه آیه من ربه. او یای دا خلق چې ویلې نازله نکړې شوی په دې پیغمبر باندې وانخا د رب طرفنا. یعنی پیغمبر علی السلام باندې دوی ډېر اعتراضات کول دي مشرکینو. هغه کې یو اعتراض داو چې دې کې د پیغمبري نه خویل نشته. نو خبره دا ده چې د دې خو واضح جواب ده چې دا قرآن پاک په خپل د نبی علی السلام د پیغمبري نه خلا نشانی ده. او بل دا ده چې دا قرآن پاک په خپل یو معجزه ده د الله طرف نه نبی علی السلام باندې. او بیا نبی علی السلام ژوند دا خود دوی په مخ کې دا چې نبی علی السلام نه چرته دروغ ویلي دي، نبی علی السلام نه چرته خیانت کړی دا، نبی علی السلام نه چرته وادي خلافی کړی دا. نو دا به ولې دومره لوی دعوا کوي چې زه پیغمبر یم؟ داسې وخت په وخت باندې کله یوانه خا کله بل نه خا کله یوانه خا کله بل نه خا. خو اصل کې دوی منون کې نه وو، دوی ایمان راوړون کې نه وو، د نبی علی السلام د نبوت منون کې نه وو. نو الله رب العزت نبی علیہ السلام ته فرمائی فقل تور تویا اے پیغمبرا انما الغیب للہ. بشک غیب چی دی دا خو اللہ سره دی، دا خو اللہ دا پاره دی. یعنی دا معجزات چی کومه دا د دې تعلق هم غیب سره ده. نو دا خو د نبی علیہ السلام خپل مرضی نه ده. نبی علیہ السلام ته الله رب العزت ډېری معجزې ورکړي وي. نو د دې علم الله سره ده. فانتظروا
تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین بشک از تاسو سره انتظار کوونکو نه یم. اوس ترجمه ته متوجه شو. ويقولون اوایدوی لولا انزل چې ویلي نازل نکړی شو علیه په دې پیغمبر باندې آیتن سنخا من ربه د خپل رب طرفنا. فقل نطور تویا په جواب کې اے پیغمبره انما بشکا الغیب لله د غیب علم دخو الله د پاره دا فانتظرون انتظار کوي تاسو انی بشکا ز معکم تاسو سرا من المنتظرین د انتظار کوونکو نیم. الله تعالی په دې سبق باندې متپویا او الله تعالی په دې باندې عمل کول توفیق راکړي.